الرحمن الرحیم. ربه دا دومره فراخه کائنات یو وړه غوندې جلوه د ستا د ذات، زه به څنګه منکرېږم ستا د ذاته چې دې وینم په زرګونو معجزات. د اف ام 94 ریډیو دربار صوابۍ سټوډیو نه زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه آر جې ډاکټر حکیم حافظ وقاري، شاعر و ادیب، استاد، نقاد، تجزیه نگار، افسانه نگار و ډرامه نگار و کالم نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفي لیونی. یو ځل بیا تاسو خپل هفتهوار ادبي پروګرام اترن کې وایم د زړه تله د زړه د کومې او د زړه خلاص هرکلی زما له اړخه په دلو دلو دعاګانې او په جوړو جوړو سلامونه. ګران مینهوالو، امید لرم هیله لرم چې تېره شوې هفته مو په خیر خیریت سره تېره شوې وي. ګران مینهوالو، دا پروګرام تاسو اف ام 94 دلبر صوابۍ نه اورئ. ما سره دې پروګرام کې مرسته ده، تعاون حاصل دی د خپل خوږ ورور آر جې ناصر نواز ورور چې تاسو د کلونو راهیسې د هغوی د ښکلي اواز ښکلي انداز نه ډېرې مزې او خوندونه اخیستي دي. ګران مینهوالو، د اواز دپاره له غوندې معذرت، چونکې زما خالي اتوار چې کوم دی د اواز استعمال ډېر زیات وي او په یو پي ایس کې د زړه او د مازغو چې کوم دی نو څومره چارج وي د هغې نه سیوا خرڅ شي او بیا دا وخت تاسو ته په ایمرجنسي سیسټم کې صرف د مینې په زور چې کوم دی لګیا یم. ګران مینهوالو، مرګ او ژوند دا وخت پښتونخوا په ګڼو علاقو کې زمونږ چې څومره مینهوال زموږ پروګرام اوري هغوی ته موږ وایم هرکلی، او څومره مینهوال چې زما پروګرامونه د کومو چینلونو نه موري، آزاد کشمیر نه، مظفرآباد نه، تغبایي نه، ای وي ټي خیبر نه، دلبر نه، هغوی ټولو ته مطلب دا د هغوی شکریه ادا کوو چې زموږ د ګډ وړو خبرو ته هغوی دوره ټیم بیستوي او غوږ غوږ ورته ناست وي. مرګ یو داسې حقیقت دی چې دنیا کې څوک هم داسې نشته، یو مذهب هم داسې نشته چې هغه د هغې نه انکاري وي. په هر څه کې اختلاف شته دنیا کې، د خدای په ذات کې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذات کې، په قرآن شریف کې، په اسلام کې، په آخرت کې، په ډېر ډېر څیزونو کې اختلافات شته او وي به، خو یو مرګ داسې اټل حقیقت دی چې د هغې نه په دنیا کې یو ذی عقل انسان انکار نشي کولی. نو په الله باندې پوخ یقین چې کوم دی نو ساتل پکار دي او ژوند کې احتیاط فرض دی، ژوند کې احتیاط فرض دی. احتیاط تدبیر دا بالکل د اسلام اسی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وخت په وخت د تدبیر نه کار اخیستی دی، حکمت نه کار اخیستی دی، احتیاط نه کار اخیستی دی، تدبر نه کار اخیستی دی، عقل نه کار اخیستی دی. ځکه چې ژوند صرف په جذباتو په دریاب کې د بهیدو نوم نه دی، ورسره به د عقل کښتۍ مضبوطه ساتي او اسلام موږ له قدم په قدم دغه درس راکوي او عقل یې راکړی دی، اختیار راکړی دی الله پاک، ځکه ورنه تپوس کوي، ځکه سزا او جزا شته. که انسان څخه اختیار نه وي نو بیا هغه ته د ښو قصې له ولې میلاویږي، د بدو بده بدله ولې میلاویږي. خو دغه اختیار دی چې استعمال د هغه په لاسو کې دی، هغه نه به د هغه د لاسو او د استعمال تپوس کېږي. نو ژوند قدم په قدم احتیاط دی. خو قرآن شریف چې دی مونږ هغه منو سره د 6666 آیاتونو د 6666 آیاتونو. خو قرآن شریف څه ډسټیبل نه دی چې تا ته مخامخ بلا کانې پرتي او تو دا مې خوښ دی او دا مې خوښ نه دی، دا ته خورم او دا پرېږدم، دغه انتخاب ګنجایش پکې نشته. منل دي ټول منل دي، نه منې ټول مې منه. یو آیت نه انکار د پوره قرآن شریف نه انکار دی. نو څنګه چې الله پاک فرمایي چې اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده،
چې که تاسو هر څومره غټ غټو برجونو کې پټ شئ نو مطلب دا چې دا مرګ به تاسو ته درځي. دا مرګ نه تېښته نشته دی. نو ژوند دومره په غذاب کول نه دي پکار چې قدم په قدم د مرګ نه تېښتې لارې وګورو. احتیاط به کوو، خو دا هم نه چې ټول ژوند د مرګ په غم کې داسې تېر شي چې اړه په ژوند پوه نه شو د مرګ نه. او بل د مؤمنانو خاصیت دا چې په ځنکدن کې د هغه برلب تبسم، د هغه په شونډو به مسکراهټ وي. نو که داسې موږ وګورو، بلا بلا سکیورټي وګورو، بلا بلا تحفظات وګورو، نو فرعون د تاریخ انساني لومبی حکمرانو چا چې د خپل اقتدار کم ایوانو پارلیمنټو د هغې د حفاظت لپاره ډېر شاندار نظام وضع کړو او د خپل ځان حفاظت لپاره ډېر لوی بندوبست کړو. خو یو ورځ په خوب کې ولیدل، یعنی یوه شپه په خوب کې ولیدل او چې کوم جوتشیان و هغه ټایم کې هغه د هغې تعبیر وکړو چې په بن اسرائیل کې به یو ماشوم پیدا کېږي چې هغه به لوی شي، فرعون ته وایي چې هغه به تا قتل کوي او ستا سلطنت په تباه کوي. فرعون چې دا واورېدل نو حکم یې ورکړ چې نن نه پس د بن اسرائیلو هر ماشوم چې پیدا کېږي هغه د قتل کړی شي. د فرعون په حکم باندې د بن اسرائیلو په زرګونو ماشومان قتل کړی شو. خو آخره کې معلومه شوه چې د فرعون مرګ او د مصر تباهي چې د کم سړي په لاسو لیکل شوې ده هغه خو په خپله په هغه پارلیمنټ کې دننه د هغه پرورش روانو او هغه د بادشاه چې کومه خوابګاه وه، د بادشاه چې کومه غېږه وه، د بادشاه چې کوم دسترخوان و په هغې باندې هغه لویده او دومره لوی شو چې ځوان شو. او دغسې یو ورځ تاسو ته پته ده چې بیا سو شو، بادشاه په دریای نیل کې غرق شو او د هغه چې کوم سلطنت و هغه د احرام مصر په شکل کې د عبرت یو نشان جوړ شو. یعنی الله پاک چې څه لیکلي وي نو هغه اټل دی او مرګ داسې اټل دی. نو په الله یقین ساتل پکار دی، په الله یقین ساتل پکار دی. که موږ دا و چې الله نه برشته پرېږدو مرګ نه به تېښته کوو نو دا نشي کېدی. که په الله چا یقین څومره مضبوطي نو هغه ته اوغره دې څیزونو ضرورت کم شي، هغه ته د دې څیزونو ضرورت کم شي او چې الله بیا چا مدد کوي نو هغه په هغه طریقو کوي چې زموږ د چړچړم عقل د هغې سوچ هم نشي کولی. بیا وګورئ د فرعون نه پس امریکا دویم قوم دی چا چې کوم پارلیمنټ دی، ایوان اقتدار دی، هغه بالکل فل پروف سیکورټي سیسټم هلته نصب دی. د دویم جنګ عظیم نه پس وایټ هاوس او د صدر په حفاظت دپاره ډېر شاندار نظام وضع کړی شو. 18,000 چست و چالاک او ډېر ذهین او پتین ځوانان هغه راجمع کړی شو. ډېر په سلیقه او په طریقه د هغه انتخاب وشو او د 18,000 ځوانانو یو پوځ جوړ کړی شو، یو فورس، یو طاقت جوړ کړی شو. دا فورس په ورځ شپه د امریکې چې کوم صدر و د هغه او د مرګ په منځ کې حایله و. یعنې د 18,000 فوج کار صرف او صرف دغه یو خبره وه چې د امریکې د صدر حفاظت وکړي چې ده ته مرګ نږدې نه شي، څوک یې ونري، څوک یې زخمي نه کړي، څوک یې اغوا نه کړي، څوک ورته نقصان ونه رسوي، څوک یې د څه نشانه نه کړي. د صدر چې کوم د سکیورټي انچارج و دا د امریکې به با اختیار ترین سړی چې کوم دی نو ګڼل کېده. یعنی دا 18,000 فوج د دې چې کوم مشهور کمانډر دا د امریکې طاقتور ترین سړی، د عمر اختیار بل چا سکنو. هغه څنګه؟ هغه دا چې هغه به بغیر اطلاع څه ټایم هم د صدر شیډول چې دی نو هغه بدلولی شو. یعنی صدر بروان یو ځای ته و ده به ورته وایي بس هلته مه ده، دې ځای ته ورشه چې چا ته پته ونه لګي، څوک پلانینګ ونه کړي، څوک منصوبه بندي جوړه نه کړي، تا د وژلو
نو څه ټایم به هم هغه د صدر طیاره چې وه جهاز هغه به په هر یو ایرپورټ راکوزولی شو. ته به مثال په طور کراچۍ ته طیاره به راکوزه په اسلام آباد کړه چې چېرته څوک ورته نقصان ونه رسوي. د وایټ هاوس نه لاندې یو ډېره مضبوطه تیخانه وه او اوس هم ده، او د ایټمي جنګ چې کوي د هغې په صورت کې چې کله ایټم بم یا نور څیزونه زهریله ګیسونه خارج شي نو پای کې صدر د خپل کابینې سره په دې پناهګاه کې په دې تیخانه کې پناه اخیستی شي. چې کوم ځای صدر کینی، چې کوم ځای صدر ودرېږي، تاسو ته پته ده په هغه فضا باندې جهاز هم نشي الوتلی. د صدر د ناستې پاستې په ځای باندې جهاز ته هم اجازت نشته چې هلته تیر شي، چې هسې نه څوک سازش وکړي، څوک پې بم ونه غورځوي. او دغسې وایټ هاوس چې کوم دی د هغې نه چاپېره انټي میزایل توپې نصب دي. دا دومره طاقتور سیسټم دی چې دا خودکار نظام دی، اټومیټک سیسټم دی. دا که فرض کا دغه علاقه باندې چېرته څه میزایل یا څه بل څه شی رالی نو په سیکنډونو کې دننه دی په خپله چې کوم دی نو هغه نشانه کړی او هغه میزایل یې راغورځولی. تاسو ته پته ده د امریکې قوم هر کال د خپل صدر په حفاظت باندې 50 اربه ډالر خرج کوي. دا په خوله یادېږي، دا شمېرلی هم نه شي. که دا زرو زرو پو نوټونه یي نو پکې څو هم چې په کال کې وشمارئ. 50 اربه ډالره دا ډېر غټ رقم دی. هر کال امریکا قوم دا د خپل صدر په حفاظت باندې دا خرج کوي. خو د ټول تمام تر نظام او د سیسټم باوجود د امریکې صدر جان اف کینیډي په 22 نومبر 1963 کې دی چې کوم دی نو په ډیلاس کې یو معمولی سړی رالی، یو معمولی رایفل ټوپک وسکه، یو معمولی ګولۍ وه او په هغې وویشته او لاړ. دا د دنیا هغه ټول سیکیورټي ده. بیا تاسو وګورئ په 1984 کې اندرا ګاندي ته وګورو، د هغې ژوند ته ډېره زیاته خطره وه چې کوم په انډیا کې علاحدګي پسند تنظیمونه وو چې چا وی بس موږ له دا ځای جدا کړه او چا وی دا ځای جدا کړه. په هغې کې هغه د 24 خودکش چې کوم کسانو د هغې سکواډ یې جوړ کړی و. علاحدګي پسند چې دا انتهایي اکسټریم ته تللي او دوی خپل حقوق غوښتل او بیا دوی مطالبې دا وې چې بس مونږ جدا کړئ. نو چې د دوی چا مطالبې نه منلې، دوی یو سکواډ جوړ کړ چې هغې ته خودکش سکواډ وې. په دې کې 24 کسانو او د دې سکواډ معنا او مقصد صرف دغه و چې د اندرا ګاندي مرګ. نو بیا څه چلو شو چې اندرا ګاندي هغه یو کار بس تکار وي، خپل حفاظت لپاره فل پروف سیکورټي سیسټم جوړول. او بیا تاسو ته پته ده چې هغه چې کوم دی په 31 اکتوبر 1984 کې د هغې چې کوم خپل وفادار ګاډ د هغه په ګولو باندې چې کوم دی نو هغه مطلب دا چې د هغې نشانه شو. نو خبره دا ده چې په 1984 کې بیا یو ځل دا ثابته شوله چې د مرګ نه بچاو دا مونږ ته غټ غټ دیوالونه، غټ غټ محلونه، غټ غټ تیخانې، غټ غټ چې کوم دی نو انټي میزایل سیسټم دا چې کوم دی نو هېڅ معنی نه لري. او اندرا ګاندي چې ده نو دا بیا او د دې دا چې یو سیک و، دا بیان سنګ د هغه نوم و. بیان سنګ دا د دې ډېر وفادار ګاډ و، په بل چا د هغې سره یقین نو وی ما سره کینو دی به ځکه چې بل چا مې اعتبار پاتې نه دی، څوک مې په سر باندې پیسې وانخلي، څوک دا ونه کړي. هم هغه وفادار ګاډ چې د هغه نوم و بیان سنګ د هغه په ګولو باندې چې کوم دی نو نشانه شوله. بیا که مونږ وګورو په 1987 کې نو جنرال ضیاء الحق هغه ته مختلف خبرونه راتلل او چا به ورته وی چې په تا باندې په مختلفو طریقو باندې حمله کېدی شي، یا خو بیروني طاقتونه به برای راست تا نشانه کړي او یا به د هغې په ملګرو کې څوک په تا باندې حمله وکړي، یعنې چې څوک هغې سره ټچ دي بیروني طاقتونو سره. دا هم هغه ته وویل شول چې د اګست میاشت چې ده دا په تا ډېره سخت دی. جنرال ضیاء الحق چې هغه یو ځیرک انسان و،
هغه بهاولپور ته روان شو. نو هغه ځان سره څوک روان کړل؟ د کم هغه وخت چې د امریکې کوم سفیر و آرنل رافیل د هغه نوم دی، او پاکستان کې چې کوم د امریکې د فوج د میشن سربراو هربرټ، نو دا د ځان سره واغستل او د بهاولپور ته روان شو. ټول سینیر فوجي افسران چې دي که نه دا هغه سره او دا ټول بندوبست نیمګړی پاتې شه، ځکه چې په 17 اګست 1987 کې دا چې کوم دی نو تقریبا د ماسپښین مازدیګر مینځو چې C-130 طیاره دا چې کوم لال کمال کله په هغې کې را پرېوته او جنرال ضیاء الحق د ماضي یو کیسه شوله. بیا ګرانو مینهوالو که مونږ د انساني چې کوم دی نو دا صرف دا خلک نه دي، داسې د نسل انساني په تاریخ کې د دنیا هر یو سیکورټي سیسټم چې دی هغه چېرته د مرګ لار ونه دروله شوله. دا یو ډیر حقیقت دی او دلچسپ حقیقت دی مرګ، او دی چې کله راځي نو بس د اسمان نه را نازل شي، دی چې کله راځي نو د اسمان نه داسې را نازل شي چې نه د انسان غوږونه کار کوي، نه سترګې کار کوي، نه مازغه کار کوي، او بیا څه چلو شي بس ځمکه بس په ځای ورته وشلېږي او سم طرف یو کو الټه طرف یو کو مشرق یو کو مغربي، بس کوم غاړې رالی نو څوک یې د لارې ودرولو نشته دی. د دنیا یو طاقت، د دنیا یو نظام، د دنیا یو بندوبست، یو سیسټم د ده لار چېرته ونه دروله شوه. که فرعون د بني اسرائیلو ټول بچي قتل کړل، خو بیا هم د کم بچي د لاسه چې هغه مرګ لیکلی و د هغې نه بچ نه شو. او بیا چې کوم دی د دنیا چې کله مرګ راځي نو د دنیا یو حکمران، د دنیا یو صاحب اقتدار هغه د امر الهي نه تېښته نشي کولی. او چې کله بوش چې ده که نه په مرۍ کې بسکټ ونښته، نو بیا چې کوم دی په پوره دنیا کې څوکونه چې هغه ګستاخ بسکټ چې کوم دی که نه د هغې نه منې کړی وې چې هغې کوم انجام ته ورسو. او بیا مونږ تاسو کم د زمانې داسې رستمان یو. حضرت علی صاحب فرمایي او فرمایلی دي چې مرګ د انسان د ټولو نه لوی محافظ دی. مرګ د انسان د ټولو نه لوی محافظ دی، چې کوم زموږ ټولو نه لوی محافظ دی هغه موږ ټولو نه لوی دشمن ګڼو، د هغه نه تښتو. کومو خلکو چې ژوند زده کړی وي هغه مرګ ته غاړه په غاړه وځي. دا نه چې بس ته دې ته نه وایي بادري او حکمت چې بس ته دې چې کوم دی نو کله موټرسایکل په یو پایه چلی نو درس سر دې وخوري، کله دې په غټ دریاب کې وچپوچه کښتۍ نه ودانګې او کښتۍ ته بیا راخېږي او بیا کوزېږي او ټوله کښتۍ دې واړې لکه په کونډ پارک کې چې 29 کسان په اختر کې د 2 ولکانو د لاسه چې کوم دی لاړ ډوب شو. نو مرګ دا نه چې بس ته دې تماچه راوالم یا بل ته وایي ما وله یا زه دې ولم. نو حکمت تقاضا دا ده چې موږ به خپل تدابیر کوو، او مرګ چې دی دا خپل یو دوست ګڼل پکار دي، یو داسې حقیقت چې تېښته یې دې نه نشته دی. موږ به د خدای نه چې تښتو، د مرګ نه به چې تښتو، او په دې څیزونو اعتبار ساتل نه دي پکار چې ما به دا ټوپک بچ کي، ما به دا تماچه بچ کي، ما به دا اولاد بچ کی، ما به چې کوم دی خپل دولت بچ کی. نه دی په دې دنیا بچ کولی شي او نه دی په هغې دنیا بچ کولی شي. دا الله پاک مونږ ته ښایي چې زه کله مرګ نازلومه نو د هغې دپاره څوک لار چې کوم دی هغه نشي بندولی، نشي نیولی. او دا هغه حقیقت دی چې څو پورې ستا وخت نی راغلی نو دنیا یو طاقت تاله هېڅ نشي کولی، او چې کله وخت راشي نو بیا دنیا یو طاقت، د دنیا یو نظام هغه انسان نشي بچ کولی. دویمه خبره دا ده که چېرې مرګ نه بچ کېدی شوې څوک او دا ممکن وي نو په دنیا کې به یو بادشاه مقبره نه وه، او په دنیا کې به نن سبا صرف بادشاهان او شهزادګان چې کوم دی نو هغه ژوندي وو. خو دا د ټولو نه لوی حقیقت هم دغه دی چې روزانه نور ختل او بیا چې کله ماښام دا سوري خواره شي نو دا ځان سره یو ډېر لوی درس راوړي. څنګه چې هرې سهار له یو ماښام وي، داسې ژوند دپاره یو ورځ چې کوم دی نو هغه
مرګ لیکلی ده هغه به راځي. نو بیا ولې خلک ځان د فرعون نه زیات طاقتور او چالاک او هوښیار ګڼي؟ ولې چې کوم دی دا دومره لوی لوی مطلب دا چې که مونږ پاکستان کې وګورو نو دلته د مختلفو صدورو په سکیورټي باندې دومره پیسې لګول شوي دي چې که زه په هغې حساب باندې سر شوم ګران مینوالو دغسې که مونږ په خپل ملک کې ګورو د پرویز مشرف صاحب په سکیورټي باندې صرف د هغه د یو ځای سکیورټي دپاره چې هغه مطلب سی ډي اے د ایوان صدر دپاره د 37 لاک روپو بروډ پروف شیشې چې کوم دی نو هغه درآمد کړی وي. او دویمه خبر دا ده چې دا پیسې هم دی چې کوم دی نو د سی بي آر نه ټیکس خصوصي رعایت اخیستی و، یعنې په هغې کې د ملک پیسه وه. خو خبره دا ده چې په کړکو کې که دا شیشې اوس هم لګولی شوي یا هغه وخت وي کوم چې صدر پرویز مشرف دپاره وخته شوي، بیا داسې بلا کیسې خو هم ځان له پوره پروګرام په کار دی چې کوم صدر څه وسنو. خو خبره دا ده چې ما تاسو ته څنګه د امریکې د صدر مثال راکړ جان اف جناب نمبر یو بیا غواړم چې تاسو ته در یاد کم 0315 81 59 059 یعنی 0315 81 59 قدرمن اوریدونکو د یو کال اړخته ورځو ګورو چې موږ سره په لاین باندې څوک دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں میری سے بات کر رہے ہیں، نیو میری گاؤں بہرنا سے. جی ظہیر الحق میرا نام ہے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ ظہیر الحق. اچھا جی نیو مری سے آپ کال کر رہے ہیں. جی جی. اچھا سر کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا جی ظہیر صاحب یہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر حکیم اشتیاق الرحمان صاحب کے پاس علاج کے عرض سے گئے ہیں؟ جی جی گیا تھا. اچھا جی تو کیا مسئلہ تھا، آپ کو بیماری کیا تھی؟ مجھے شوگر تھی. اچھا شوگر تھا. تو پھر جب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں علاج کے لیے، اس کے بعد ابھی آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں، مطلب طبیعت آپ کی کیسی ہے ابھی؟ میں تقریباً اللہ کے فضل سے 1 مہینہ دوائی کی، میں ٹھیک ہو گیا تھا بالکل. اچھا جی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کرائے تھے پھر؟ ہاں پھر چیک کراتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں 15 دن کے بعد وہاں چیک کراتا. اچھا تو ابھی دن بالکل ٹھیک ہوں، دوائی بھی چھوڑ دیا، ہر چیز کھاتا ہوں. اور دوائی چھوڑ دی آپ نے استعمال کرنا؟ جی جی گڈ. کھاتا ہوں تھوڑی تھوڑی. اچھا جی اور فروٹ وغیرہ اب آپ کھاتے ہیں؟ سب چیز کھاتا ہوں، فروٹ کھاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، ہر چیز کھاتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کسی قسم کا مسئلہ مطلب شوگر کے حوالے سے جو اس کے وہ علامات ہوتے ہیں وہ علامات تو پھر آپ کے نظر نہیں آئے نا؟ نہیں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں، شوگر سے ٹھیک ہوں، مطمئن ہوں. اچھا جی میں آج کا مریض ہوں لیکن شوگر سے مطمئن ہوں. شکر ہے جی. ظہیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں اس وقت آپ کی آواز سن رہے تھے، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا مشورہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آدمی ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے اس لیے انسانی خدمت کے لیے. اور یہ ادھر تو لوگ دیتے ہیں انسولین کی گولیاں یا ٹیکے لگاتے ہیں. جی جی انسولین کرتے ہیں، دوسرے کو دیسی دوائی استعمال کرتے ہیں. دیسی دوائی سے میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، میرے ساتھ جو ساتھی جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ہم اللہ سے دعا کریں گے ظہیر بھائی کہ اللہ آپ کو اور اچھی صحت دے. آپ کے کال کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. ڈیر مانے جی. جی غران قدرمند اوریدونکو دا موږ سره په لاین باندې ظهیر صاحب د نیو مری نه اردو سپیکر او ډاکټر صاحب د شوګر حواله سره وي ملګری بر سره هم راته وغم ټیک شوی ملګری وسره راتل مری او ډاکټر صاحب هم سره راته بلکې ډاکټر صاحب دی راوستي مالا ماشاءالله هغه خپل هم ډاکټر او تاسو ته راوستي او جی او خپل بیمار او ټیک شو دی ځان سره راوستل پورا ګروپ راځي مری نه اسلام آباد ته. خجی
او د الله فضل باقي یو خو د ناصر نواز اوسې خبره دغه وی کنه جی جی باقي دا کادران راځي دینه غټه خبره شته نه جی نه چې هر کادر خپل پته خي بالکل د پلان نوم ته تاسو کوا د مالیه ته کوا یو کس کو درشي دروغ دي ثابت کی داغه نه بس بدن نه په میډیا کې نه هسپتال چلم کني چې ثابتول سوک نو بیا دا اختیار ومني چې شوګر علاج زمانه بغیر په دنیا کې او بل دا قابل علاج مرض دا قابل علاج دی الله په حکم الله پاک زما په لو شکر دي د پوره پاکستان او امریکا د ما ته وخی بشکه یو کال وکړو ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی خیر دی خیر دی جی څوک خبرې کوي او د کم ځای نه زه سوات نه خبرې کوم تاسو ډاکټر خاطره خان څه نوم دی جی خاپیره خان محله او کله څه خاپیری خان تاسو محله او کله کوم یو دی کابل ګلبانډا کله ګلبانډا کابل کې ګلبانډا تاسو د غی کلی د والد صاحب هم سنم دی خاپیره خان والد صاحب خو حضرت دین نوم دی خجی حضرت دین او ما کور والا بیمار و خجی ښا ما بجې دلبر ریډیو باندې واورېد اشتیاق صاحب ته الله جون ورکي خجی تاسو کور والا څنګه بیمار و خاپیری خان شوګر یو ښا تاسو مخکې د ډاکټر صاحب اشتیاق صاحب نه علاوه مخکې چل ډاکټران لتلی وی علاج لا خبر د ډېر وخت ډاکټر د برینګاډینګ نه دینه کوم علاج کاوه خجی او انسولین د سهار ماښام استعمالېده خجی ښا 40-45 اوه هو اگر نو ویو نو نو وی مطلب څه گزارای نه کېده اوس د شک په درېمه تیره دوايي شوه خجی او شوګر اوس د 300-350 نه شوګر 100 راغلی ماشاءالله ماشاءالله څنګه صحت څنګه دی څنګه سوي چې شکر دی جو خلک مطلب دا چې ښه گزارای شي نه ښه او ډېر اشتیاق ته دواګانې کوو ماشاءالله او دا راته وایي چې خوراک څنګه دی فروټ وغیره خوراک کوي میوه دانه کم دانه شوګر یې دانه شته حساب نه راکم شي نو بس وصله ښه خواږه د میوه دانه هر شی خوري چایان اسکي میوه دانه هم خوري خاپیری خان دا راته وایي چې زموږ نور اوریدونکو ته به تاسو پیغام ورکوي د ډاکټر اشتیاق صاحب حوالې سره دا پیغام ورکوم چې د شوګر دپاره چې ما علاج کړی دی ښه جي او چې زما اواز د کوم ځای پورې رسي هغو ټولو ته زما دا درخواست دی چې مطلب اشتیاق صاحب ته ځان ورسوي جي او بل ډېرې چې کوم دی نو پیسې هم خراجات نه کوي جي او پیسې هم د مامور مطابق دی مطلب چې علاج هم زبردست دی خدای پاک پکې شفا یې ښي ده ډیره مننه کوو خاپیری خان تاسو چې راغلی یو موږ سره دومره خوندورې خبرې شریکې کړې ډیره مننه هم کوو ډیره مهرباني آباد اوسئ جي آباد خجی موږ سره خاپیری خانو د پلاین باندې چې د والد صاحب نوم دی حضرت دین او د ګلبانډې کابل سوات دی محله او کله ګلبانډه د کابل دی سوات ضلع ده او هغه وی چې ډاکټر صاحب زما کور والا و د دومره هاي ډوز د انسولین کنه 45 یونټ انسولین د ورځې 2 ځله او کله 3 ځله لکه مطلب شپږو شلې تبه مو رسیدل ټیک شو بلکې هغه مشران خبره کوي ټول بدن بری سورې کړي ټول بدن او بل دا ټول وجود نه ساده موته استمنه ختمه کنه بالکل او په دې شته پالونو کې د الله فضل تاسو واوردل خواږه خوري میوه دانې خوري او صحت مو ښه تراغي او دا زما پر فخر خبره ده چې مطلب دا موزم کینو ډاکټر صاحب دواګانې کوي ما سره ناصر نواز ته دواګانې دي کنه په دغه وجه مې څوک وختنی شهزار ولګر زما بل دشمنان او خاصدان دي خو الله پاک ول په خپل په مقصد را دغه دواګانې دي ډاکټر هر ځای چې مې هر دشمن ناکام شي دا ته بيخي د خدای مدد لګي بالکل چې ټول زمانہ دې اوسمای چې الله پاک زما عبادت کوي ما چاپیره دعاګانو خول او بیا زمان نکل الله محمد شاه رحمت الله علیه چې هغه بسوینو د دنیا په باغ میدان لیدل او ټول مشران د پته دا ټول علماء کرام ته د هندستان او پاکستان پته دا نو مطلب دا زما دشمنان په ما توانای ځای کوي سیوا د مایوسی نه به سم بلاس نه راځي زما صرف یو د الله سره ده بالکل یو کال وو ډاکټر صاحب السلام علیکم السلام علیکم خیر دی جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه عمر دراز د غندب نه جی عمر دراز د غندب نو عمر دراز خپل پروګرام کې ته هر کله وایو وعلیکم السلام جی تاسو خی عمر دراز او جی خیریت ده خجی تاسو ډاکټر صاحب له د علاج د لپاره ورغلی ډاکټر وکی مشتاق الرحمن صاحب له او جی او څه مسله وتا اوسه عمر دراز صاحب ما د جی د چمړې څه مسله و الرجی ور چمړې او جی ها نو ډاکټر صاحب له چې کله تاسو ورغلی سورای سيزو ټول وجود زخمیو ټول وجود دي داسې زخمی او خوک بو
او جی او ښه نو خو مې ډېر زیات وو. ښه ډاکټران نور لم تللی وې؟ نور خو په ډاکټرانو ډېر ګرځېدلي وو خو اخري کې بله رالم د سر خو الله تعالی شفا. ښه ماشاءالله. هغه مسله دی چې تاسو دوايي خوړل نو بیا تاسو څنګه ځان کې هغه تبدیلی محسوسوله؟ کمې راغلی معمولي غوندې تبدیلي راغلې ده، ډېره تبدیلي راغلې یاره. ښه لکه هغه چمړي یا مرض او دغه چې کوم دی نو اوس لکه ښه شوی دی او د غوندې ښې لکه ګزاره کوو او دوايي لا جاري ده؟ یو ځل دوی خوړل دي، نن راغلو دوی لدی. ها جی د تاسو غندب کې کوم محلي دی والي صاحب؟ عمر دراز صاحب د کومه محلي غندب کې؟ مونږ د عیساخیل ټول ملاخي عیساخیل یې او د والد صاحب نوم دی سره جی؟ غندب نه دی ډیم سره سربېلې سره. ښه د والد صاحب د سره پلار د سره نوم دی جی؟ محمد ګلریز. خستا سو ډیره مننه کوم عمر دراز صاحب چې راغلی یو دومره قیمتي خبرې موږ سره شریکې کړې. څنګه د صحت او خوراک هم څنګه د فروټ وغیره خوري؟ او جی سره خورو. ښه دغه د فروټو جی دغه د مخکې مطلب دی ما ته دور یاد شو کنن چې بيوري د ماونه پیژندو کنه ډیر زیات لک پارک نه ډیر زیات د سورای سره علاج په پوره دنیا کې تر امریکای پورې نشته. یو بیمار ته څوک نشي کولای سورای سره چې هغه ټیک شوی تر نن تاریخه او دی ماشاءالله امپروومنت ډیر ماونه پیژندو وخت چې والي صاحب سره او ډاکټر صاحب ډیر مشکور ما ګزاري ما ډیره مننه کوم. نور اوریدونکو ته به عمر دراز صاحب څه پیغام ورکول غواړي چې ډاکټر صاحب نه علاج لپاره ورشي څنګه چلو کی؟ نو ان شاء الله زه خو ما چیرې زمونږ د ډاکټر صاحب زمونږ لکه مثال خبره خوم دی لکه خپلوم دی نور مریضان الله تعالی ولا بلاس کې شفا ورکړي ده بشکه. انو زه خو ما چیرې یو ټرای دی په خلکو کې کې ډیره مننه کوم عمر دراز صاحب چې تاسو راغلی یو دومره ښکلې خبرې موږ سره شریکې کړې او غټه خبره ده چې ډاکټر صاحب دی له الله شفا ورکړې ده. بالکل جی مانن پیژندنه چې کوم سور ځان د دې د وجود ټول زخمی په ګرولو ویني زوي اخارو غوندي په ډاکټر صاحب خو معمولی خبره ده. مطلب دا دی چې دومره مطلب الله پاک ته بل اگر د مبارک شاه پروګرام ته وړو کې لاور حکم مرګ رااله چې هغه چاته کارنیل سے بریګیډیر بل نو برخه حالانکه یو فوج کې او هغه ماره شکرې د پارم د کراچۍ نه بیا دلته رااله چې هغه چې بس کافر ته خدای نه خینو لکه چې هغه کوم کاربا او کوم تکلیف ده کنه په منټونو کې د برداشت قابل نه وي کنه. نو بس دا ناصر نوازو هغه دواګانې دي کنه. بل ډاکټر صاحب یو خبره دي چې بل هم کو لکه د شوګر یو بهترین تاسو سره الحمدلله علاج دي داسې نور مختلف مریضونو تاسو علاج کوي د مرزونو. ډاکټر صاحب د معدې تکلیف چې دی زوم که هر کس تنینو هر دویم کس ته دی دې حواله سره تاسو نظریه سوي د حکمت نظریه سوي تاسو ریسرچ سوي د معدې؟ نو ګور لکه کوم څه وایي چې معده چې د سردار ده او باقي ارسر یا دي کنه. خبر ده چې معده ټیک نو نستا خوراک صحیح جذب کیږي نه ازمیږي نه پیسو کې تقسیمیږي نه صحیح ټوټه کیږي او جی نه جزوی بدن ګرځي. خود معدې په سونو بیماری دي. بل دا یاد ساتي مینوالو زما دا یو خبره په معدې په سونو بیماری دي. خجی خو کال اخلو جی تاسو خبره کنټینیو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں ڈاکٹر ضیاء بول رہا ہوں نیو مری سے. ڈاکٹر ضیاء صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم. ڈاکٹر صاحب علاج کے لیے آپ آئے تھے ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے پاس. تو کیا ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا تھا آپ کو؟ بیماری کیا تھی آپ کی؟ مجھے شوگر کا مرض تھا تو الحمدللہ اچھا جی بہت بہتر ہوں. بلکہ میں نہیں بلکہ میں تقریباً 10 کے قریب میں ریلیٹیو ہمیں لے گیا تو سب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. اچھا جی علاج ہے ان کا پیٹنٹ جسم کا علاج ہے. اچھا آپ مطلب جس طرح آپ اور آپ کے دوست آئے تھے ڈاکٹر صاحب سے علاج کے لیے ابھی آپ کی کنڈیشن اس سے بہتر ہے؟ کنڈیشن الحمدللہ فزیکلی بھی صحیح ہے جی اور باقی شکر بھی بالکل میری لیول میں ہے ماشاءاللہ. اور خوراک وغیرہ آپ کیسے مطلب ٹھیک کرتے ہیں؟ فروٹ وغیرہ لیتے ہیں آپ؟ ہاں جی فروٹ کھاتا ہوں. اچھا جی باقی خوراک ہر قسم کی خوراک کھاتا ہوں جی الحمدللہ. اچھا اور ابھی آپ کافی چینجز ابھی اپنے آپ میں فیل کر رہے ہوں گے نا؟ شوگر تو مطلب اس کی تو علامات بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ علامات بھی ختم ہو گئی ہیں. جی شکر ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو اور سننے والے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے نیو مری میں کہاں رہتے ہیں؟ میں سر ان کو یہ کہوں گا کہ ایک ان کے لیے زندگی کے لیے ان کی کے لیے دعا کریں. تو دوسرا اگر آپ کو اپنی زندگی چاہیے تو جتنا جلدی ہو سکے ڈاکٹر اشتیاق صاحب کے ساتھ رابطہ کریں.
अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवाएं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, की तरफ से ये गॉड गिफ्ट है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, न्यू मरी में आप कहाँ रहते हैं सर? मैं सर न्यू मरी ये बदराटा ल्यूट के साथ ही अच्छा रोड पे रहता हूँ, बिल्कुल तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे है। अच्छा जी, वहाँ पे आपका मतलब ये आपका एड्रेस है? ओके सर, थैंक यू, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप कॉल करने का। थैंक यू सर। हाँ जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह पक्पलम डॉक्टर दे जिया साहब दे जी पनी उम्र की क्लिनिक ته जी او هغه هم دا منل ما ته ډاکټر صاحب دا د خدای طرفه پتا انعام نه غني مطلب دا ما په دوره زندګۍ کې خپلم بجی او ډاکټر نو ریسرچ سناسو پریکټیشن دی پریکټیس کوي د دنیا بیماران دي پته د توخودله پنی عمر کې باقاعده چې کم نه نو تر دیواله پوری ورسولې چې شکی وسکتلې شي نو هغه بخبره دي خبره اعتراف کو چې د شوګر علاج ته نه په امریکا او پاکستان کې په دې تعصب خو کار نه چلیږي چې دا مطلب دا ډاکټر صاحب لکه ساده پښتو کې ځان لک پویل غواړي چې دا شوګر چې دا لبلبه کار پری دی بدن کې کدا دا ناصر نواز رس جراثیم نه دی خجی دا د لبلبې نو کوسته خجی لبلبه د میدې نه الټا سایډ ته په ترانسفرس پوزیشن کې پرتا وي او دوی مدد چې چا لبلبې سر کینسر وی کارسینوم اف د هډ اف د پینکریاس د چا سیسټ ټیومر وی د چا د لبلبې نالو ابستراکشن بند شي د چا انفیکشن د چا انفلامیشن پړسو وی د چا لبلبه موروسی د مور خپل نیا بابا نه هغه سونه پکې راغلي چې کمزوري شي د چا وچه شي چې هغه وړه شي د چا صابر شو کې مسله ماسونه کوم تارونو تر راغلي دي نو مطلب دا چې دنیا وجوهات دي مونږ دا کول نه شو محدود کول نه شو سپورې خو بس دا دغه ځای نه د مرض که څوک وایي چې ټینشن وړو باندې ولې رااله که څوک وایي چې غربت او دانو په امریکا کې ولې عام دي دا چې کوم سوال تاسو کوئ نو تاسو راغی متبادل جواب بل ډاکټر صاحب شوګر حواله سره خلک دا خبره هم ډیره کوي چې خواږه ډیره خوري نه غته شوګر زر لګي او عام فهم خبره ده په دې معاشره کې ګوره ناصر نواز ورو په لندن کې کتا څه ماشين دی نو څه چللې ته به څه کول شي اس نه جوړ ځکه قانون مضبوط دی کنه او په زمونږه په علاقو کې چا څه چاکو دی کنه نو اومه په څوک نه څوک والی خبره د چاکو او دغه نه چې کنه دا لګه مټای و غډیره و خبره دا چې ستاله لبه مضبوطه نو کته کیلو مټي خورن څه چلو شو چې قانون مضبوط نه کوم کلاشن کوپ تر واسه څه چلو شو او کدل ته قانون دغه سیال نه په چاکو نه لوی مصیبت جوړ شي چې لبه کمزور دي نو کې دي چې پیچھے غونډه کې د روټي خواږه خبره ده د لبلبي خبره ده چې بس سیوا خواږه سو خوري نه ټیک شو حال هغه دا خبره نه ده ځکه چې خواږه غوړ انسان غټي کنه خواږه انسان خواږه غوړ انسان غټي فیټس او کاربوهایډریټس یو د شکریات او بل د رغنیات او خبره نه ده خو لکه زمانه رو سیوا سو خوري نه او بل خدای مګه زمانه شوګر شم څه چلو شو اول خو دې سره کار نشته کیږي هغه نور بلا وجوهاتي او که ان شاء الله زمانه لپاره مش برابر دي په خلی نه وایم په زرګونو زره مسله مچغوند سلوک کړي د خپل لاندې الله په کوم دل دول کړي دا خو ما ځکه بیماران راځي په خپل د مچ عمر کمزوري شي او شوګر د مچ نه دیو برابر خپل دیو عمر د مچ عمر کمزوري شي کنه بالکل جی پړی نسلی مرز نو بد دا غټه خبره ده نسل وازو دا دواګان دي چې مار د خول په شان تاو دي کنه او کدی خول کې څوک درانو نو تو کوشش کوي نو سیوا د ندامت نه سیوا د خپلمانه نه نور هیڅ څوک کم نه نو په ګوتو ناراضي او د الله فضل دې سکوم د وسیلو خبر نه دي دا د الله پاک مدد دی او الله پاک مدد سره څوک چیړي نو پړ مخه به پروتي الټا بشک ډاکټر صاحب د ارکون نساء حواله سره را سره لګي خبرو کې دا د موسم دی یخنۍ ډاکټر صاحب په دې کې د دغه چې کم پیشنټي هغه ډیر زیات تکلیف محسوسوي د ګرځېدو او دغه نه زیات یخنۍ ده کنه چې د دې حواله سره بلګي خبرې کوو خو یو کال خلو دغه نه بعد ورځو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي او د کم ځای نه جی تخبین خبرې کوم پیر محمد جی تخبین د پیر محمد او جی تاسو خپل پروګرام کې پیر محمد به هر کله وایو الله خوشاله کړي چې درغله او محمدان سره یو قسم دروسته خجی ښا او تقریبا د 10-11 ورځې وشوي 10-11 ورځې وشي ښا بیماری سوا پیر محمد صاحب شوګر او تقریبا 260 په ماړو او هو دا ډیر هاي او یا د مرګري مې د 250 نمبر ښا دا هغه چې موږ څنګه دوايان راوړل نو ما د جی په ورځ درغلي و د اتوار په ورځ ما شروع کړې خجی ښا دا هغه تقریبا چې موږ د
د شپږ ورځې استعمال کړل نو زما هغه ملګري زه سم شوی نه وم ما ټېسټ نه و کړی و هغه ته غوره لم ما تا ټېسټ کړی و الله وویل زما خو ماشاءالله شکر بیخي بس ختم شو مې څنګه ویل 90 دی 90 خو دا هم کسانو می کنه چې تا شوګر نی دغه هم 90 نه خدای شکر زم ډېر زیات خوشحاله شوم او هغه هم ډېر خوشحاله شو ښه شکر بیا چې ما تقریبا د شروع پر ورځ باندې ما ټېسټ وکړو ښه جي ښه او نو چې ما ټېسټ وکړو زه لاړم نو هغه صحت لبارټري ته تخبې کې ښه جي ښه نو ما هغې کې چې ټېسټ وکړو نو ما ته وویل چې څه دا ټېسټ کې راغلی نو په مړی و که په نار یم ښه په مړی یم ښه جي ښه چې موږ ټېسټ وکړو نو هغه چې 105 و 105 ماشاءالله تاسو خو به ډېر زیات خوشحاله شوي یئ یاره جي زه دومره خوشحاله شوم درېیم چت کې وم چې ما ویل چې زه به اوس ډاکټر صاحب دې سره څنګه دغه کومه مبارکي به هم ورکوم او ډېر زیات خوشحاله وم ښه ماشاءالله او بیا جی او چې بیا چې راتلم نو ما خدایه روډ کې مې ګاډي ونه وی چې کور ته روغ لاړ شم چې دلته بچو ته بوځم او هغوی به خوشحاله شي که نه ماشومان خوشحاله شي چې یاره صحت ښه شوی دی نو زه خدای شته چې ډېر خوشحاله وم بیا میرونه راغله د هغې ته مې وویل خو ما ځان سره یو اته نهه کارډونه ستاسو راوړي وو ښه جي ښه نو خدای شته چې زمونږ د ډاکټر صاحب په هغه لیکچر باندې ملته کې ټیک شوي ځکه چې د ډاکټر صاحب خبرې داسې وي چې هغه ځان له یو مطلب دا دی یو علاج نیم علاج هغه و جي دا نه جي او په هغې باندې موږ ډېر خوشحاله وو خو په ډاکټر صاحب که یاد یې ورته نو ما هغه موږ بازیګري وو موږ سره خو بیا تختې نه درغلي وو نو ډېر دغه و مزل و نو ما ډاکټر صاحب ته به اوس پته ولګي ما هغه په وړو کې مټه ونیو ما ډاکټر صاحب زه درنه څه مشوره اخلم خو هغه ویل لمونځ کوم بیا راکوزېږم بیا خو موږ په ځان شو ناوخته مو نو بس ایسته را روان شو که نه ښه جي ښه نو هغه چې ما له پرون په دې دوه درې ورځې کې ډېر کسان راغله او ما د خورینو ته او دلته زما خورزیري ډېر کسان دي نو هغې به هم سبا له تقریبا 15 کسان درځي ښه جي ښه راځي ویلکم هرکلی ورته کوو به او جی او نو هغه خدای شته چې ډېر خوشحاله م دي په ما باندې او بل ستاسو سره ما ډېر دغه کړی دی چې ما یاره الله پاک پس سړی ښه کوي او الله پاک له بانه ګوري خو ما داسې انسان شفا ګوره الله ورکوي او الله تعالی شفا د ډاکټر وکیل مشتاق الرحمن صاحب په لاسو کې خیږي او جن هغه خدای شته چې ډېر هغه ته شکریان د ډاکټر صاحب او مطلب دا دی چې دواګانې مو ورته کوو بېشکه بس الله تعالی دې تاسو له دغه شان د صحت درکړي او ستاسو دا دواګانې چې دي نو دا د ډاکټر صاحب دپاره هر څه هر څه دي پیر محمد صاحب دا راته وایي چې د والد صاحب هم څه نوم دی جي زما چې د والد صاحب عبدالغفار نوم دی زما پیر محمد نوم دی ښه جي ښه او د کوم تخبای کې د کوم ځای جي تخبای کې چې تاسو دغه چې دی نو موږ دې خوا مخامخ مزدور آباد ورته وایي تقریبا 1 کیلومیټر کې تاسو نه دی خوا یو منظور آباد منظور آباد کې چې دی خوا سره جوخ قدرت آباد دی که نه ښه جي ښه خوا کې ورسره قدرت آباد دی او چې ما نن ستاسو د پروګرام انتظار هم کوو خو تاسو نن رانغلئ ښه جي ښه اوس ثوابی چینل دی کارډ اچولی ما نن به هغې سره مبارکي به هم ورکوم خدای شته زه هم ډېر خوشحاله ډاکټر صاحب اوس هم پیر محمد صاحب د ثوابی په چینل کې FM 94 ریډیو دلبر ثوابی کې ناست دی او که نه جینو ما ستاسو ځای ته وختي رنګ کړی و ښه جي بیا راته هغې وویل چې نن به دلته پروګرام وي نو هغې ته مې اوس انتظار کوم چې دوی سره ګپ شپ ولګوم صحیح تخبایي نه به زما پروګرام 10 نه سټارټ کېږي 10 بجې به تخبای د چینل نه انشاءالله تاسو بیا پروګرام اورئ وطن نه وطن ریډیو هم نن او نن او جی او واو ښه جي دې شي که تاسو راغئ نو زه به چېرته کې بیا د چیرمین درولم د ګوړې نن به راوړه نن نه بیا چېرته به ډاکټر صاحب سره چې کینو تاسو سره به خپله ودرېږو تاسو سره به رابطه وکړو کې به نو تاسو سره چې تاسو خوښ وي موږ به مبارکۍ له درشو جی ډېر زیات کسان مې دغه کړي دي او خدای شته چې په ما هم خوشحاله دي او ډېر زیات خوشحاله دي د تلو ته ښه جي ښه به دا ستاسو مینه د ډاکټر صاحب سره ډېره مننه هم کوو جي ډاکټر سره به جي زما یو مشوره یې پته جی جی زه ټیک شو جي ستاسو چې انشاءالله به ډاکټر صاحب بیا تاسو سره میلاویږي ستاسو ډېره مننه کوو پیر محمد صاحب چې په رنګ باندې په کال باندې راغلي او ښکلې خبرې موږ سره شریکې کړې ماشاءالله ډېر ښکلی دی زموږ سره ډېره ګټه تسلي کېږي ډېره مننه جي آباد او بریالي اوسئ جي خدای پاک هم زموږ دپاره لره امین امین آباد اوسئ جي ډېره مهرباني ډېره مهرباني السلام ښه جي موږ سره په لاین باندې ډاکټر صاحب پیر محمد صاحب ولد عبدالغفار چې منظور آباد سره خوا کې قدرت آباد دی تخبایي کې دا مینوال په دې کنفیوز دي چې مظفر آباد نه زما پروګرامونه اوري د تخبایي نه مو اوري پیر محمد صاحب وایي چې ډاکټر صاحب راغلی دی او تخبایي کې دی تخبایي چې نه اړم نه کنه بالکل جی خو لکه د صحت حوالې سره چې کومه خبره وکړه
هغه ډیره د ستاینې وړ خبره وه چې دی ووایي چې زما او زما د ملګري شوګر و هغه ټیسټ وکړو بیا چې ما وکړو دومره یې بته وه دغه راباندې راغی ما چې په درېیم چت کې د لیبارټري چې دې نه څه ټایم کوز شم او په خیر خیریت کور ته ورسم چې بچو له زیری ورکړم چې بچی ښه شوی دومره دوايانو کې د شوګر راکته کېده قدرې نه په دومره پرهیزونو کې په دومره ډاکټر صاحب یو عجیبه خبره ده چې د شوګر انسولین کول ای پرېښودل ستاسو میډیسن چې سټارټ کړل لکه دې سره نرګي اکشن وشو نسو شو او الله تعالی ولا شفا ورکړه نو دا فطري علاج دی ما ډز ډایرکټ په اصابیر شو په جړه تنخره ما ډز پای اور باندې دی خو په لګوټو مو سپریګان کړی دي ټول دنیا په دغه اخته ده کنه نو خبره دا ده چې پړومبي ځل دی په وجود کې بیا ساده محسوس کی یو نوې ژوند محسوس کی ځان توان غړي پړومبي ځل ډاډه چې کم نه مالټو زه وته وایم وام دا لس میوي دانې زما طرف درې خوري یو زما لپاره یو ځان لپاره الله پاک ته بارو ډاډه مخري بالکل ډاکټر صاحب یو کال اخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیریت جی څوک خبرې کوي یو د کم ځای نه زه د بانخیر نه خبرې کوم رابط خان سم نوم دی جی رابط خان خطا اوس جی خپل پروګرام کې په خیرالي وایو خبره ډیره مهرباني تاسو خیر رابط خان صحتم خره خیر دې کی خیر دې سم وخی خیر خجی تاسو ته سم مسله رابط خان تاسو چې ډاکټر صاحب له علاج لورغلی وای من ته خو دې د شوګر مسله خجی د شوګر و سمره شوګر مو زما خو دې زه چې ډاکټر صاحب له مخکې لاړم خجی زما 300 شوګر ها 300 خجی جی ما کې دا د ډاکټر اشتاق صاحب له دوايي ما راکړه خجی ها انا زه خو هغې سره الله تعالی ډېر ښه کړم بیا هم لاړم ولا خجی نو دوباره مې چې دوايي راړه نو بیا خو بلکل زما شوګر چې کوم دی ما ټسټ وکړو ها جی نو هغه سوره زما شوګر چې کوم دی ډېر زیات کم شوی میوه دانه خوري او میوه دانه خوراک هم کوي که نه رابط خان صاحب جی زه خو خواږه چای هم څښم اوسه ښه جي ښه ماشاءالله فروټ هم خورم نن مې کې کوم دی د خیره املوک او دغه خوړلي دي او سیزن موسمي او صحت دې څنګه شو اوس څنګه دغه د ډاکټر صاحب د اشتیاق صاحب چې تللی وي د هغې نه مخکې د ځان څنګه محسوسوه اوس ځان څنګه محسوسي زما خو دې کې کوم دی نه مخکې وزله لږ کم و او اوس کې کوم دی نه زما وزن هم د خیره ماشاءالله وجود طاقت ته کم شو که سیوا شو ښه نو دا خو ستاسو د وجود طاقت سیوا شو نو ځکه وزن سیوا شو ها جی بالکل جی زه خو ډېره دوا ډاکټر اشتیاق صاحب ته کوم او روح الامین صاحب ته او بس الله تعالی دې ولکه دی په سترګو نابینا دي او تاسو الله تعالی چې کله ډاکټر صاحب له خلاصو کې شفا جوړې ده ښه جي ښه روایت خان صاحب پیسې د ډاکټر صاحب څو راغستې وې زه خو په سترګو باندې معذوره یم ښه جي ښه په سترګو ړوند یم نو ما له ډاکټر صاحب پیسې نه اخلي واه 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 ماشاءالله ګوره جی دا څه کارونه چې روایت خان صاحب نو داسې نه که نه ګوره دا دوی سره چې الله تعالی کرامات او دغه ورکوي نو زمونږ او ستاسو غوندې د خلکو خیال ساتي ډاکټر صاحب دا نه ده چې دا کاروبار دی دی کاروبار کوي خدمت کوي جی دې ته خدمت ویلی شي بالکل ډاکټر صاحب زه چې لاړ شم جی نو ما نه لکه د درې تیرې ما دوايي راوړه ما نه 1 روپۍ هم نه راغستې جی دانګار ورته چلی ډوډۍ را باندې وخورئ ماشاءالله ماشاءالله او دوایي مفته درکړي چې تاسو دوایي رانه هم راکړي پیسه رانه یوه نه اخلي ډېره ښه خبره ده الله دې هغه په عمر کې خیر او برکت امین امین روایت خان صاحب زموږ نور اورېدونکو ته الله تعالی شفا یې بېشکه دې کې خو شک نشته جی جی بس الله دې خیر وکړي او بس ډېره مننه کوو ستاسو روایت خان صاحب ډېره دعا سلام جی 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 زدی محله جی جی بالکل وعلیکم السلام روایت خان صاحب تاسو په بامخیلو کې د کومې محلې یې زه په بامخیلو کې د لوی لارې د لوی لارو والد صاحب نوم هم سره جی د والد صاحب نوم مې زرین خان دی زرین خان ډېره مننه کوو څنګه زموږ نور اورېدونکو ته به تاسو څه ویل غواړئ روایت خان چې څنګه علاج دپاره ډاکټر صاحب له ورشي که څنګه چلو کړي زه خو
څومره مینوال زما د اواز اوري جی جی زه خو ډاکټر اشتیاق صاحب لا ورشئ او الله تعالی د هغه په لاسو کې شفا اچولې ده بېشکه او الله به هغه جوړوي تاسو ته د کتابونو ثواب کوي بالکل جی او خپل علاج ډاکټر صاحب نه وکړي درخواست جی ورشئ ډیره مننه کوم بېشکه جی بېشکه ډیره مننه کوم روایت خان تاسو چې تاسو راغلی موږ سره دومره خوږې او د مینې نه ډکې خبرې شریکې کړې او د خوشحالو نه ډکې خبرې خوشحاله کا الله ډاکټر صاحب هماري طرف ډیر دعا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه جی آباد او بریالي اوسئ جی الله پاوه خجی موږ سره په لاین باندې ډاکټر صاحب دا ماشاءالله دا کوالټي مستاسو ګورئ موږ خبر شو دا خو ډېره ښه خبره ده چې تاسو هغه په سترګو نابینا دی نو خوراک هم وي را باندې ډاکټر صاحب را باندې روټۍ هم وخوري پیسې هم رانه وانخلي دوایي هم راله راکړي او خدای پاک ورله شفا هم ورکړي ناصر نواز ورو داسې نابینا هم راغلي چې مالدار وي زه ته هم نابینا ونه اخلم نه پیسې زموږ د سترګو اخر موږ څه شکر ادا کړو دا خو د بڼیا دکان دی دلته کې هر سړی په دغه فکر کې سهار د خوبه پاسي چې بل سړی جوب نه پیسه څنګه وباسي د بل نه پیسه وباسي په مختلفو طریقو او بیا د هغې نه په شل طریقو باندې اوسي خو موږ سوچ نه کړی مونږ ډېر لږې سوداګانې کوو مونږ الله سره غټه سودا نه ده کړې نو مطلب دا دی چې زمونږ د بڼیاګانو والا حساب کتاب نه دی دا خو ډېره ښه خبره ډاکټر صاحب چې لکه تاسو د په پلار نیکه باندې د الله فضل سخیان نیکه مې هم دغسې وو علامه وو او هغه ټیمه ماته نیا وي چې مطلب دا دی لنګر به م چلولې او میخې به م مېلمنو له ساتلې او په اسانو به سره خلکو پورې سوالو دغه ټیم کتابونه ګرځول شریعتونه به یې تړل د وادي سوات قاضي وو او ډېر لوی شخصیت وو نواب صاحب به له په خپله راتلو او والی سوات قاضي او نواب صاحب بوله چې کوم چې راغلی لومبۍ به باباجي دی راته هسې زموږ د نیا په رشته کې ماما لګېده نواب صاحب نو ډایرکټ په راته کوټه کې خوالو شوی مو نو خبره دا ده چې زموږ د دعاګانو کار دی او باقي هر څه الله پاک کوي لکه دا ما خو څنګه چې رابط خان صاحب ته ووایي که نه چې تاسو خدمت لروتي زما دا نیت زما نه مخکې رواني بس که چا نیت چې کوم دی نو خراب نو کډې به وله مخې ته راځي او که چا ښي نو ګلزار دی او الله تعالی وی کړی د عمل دارو مدارم په نیت دی زموږ نیت خدمت دی او بل زه ټولو مینوال ته هم چې نابینا خیال وساتئ که چا نه جوړه اخلي نو په مفت ورکوئ که چا کله ډوډۍ هوټل کې وخوړه مفت ورکوئ که چا نه څه اخلي نو هغه مفت ځکه موږ د دې سترګو هېڅ شکر ادا نه کړو دا زموږ ډېر بېوسه وروڼه دي ښه د دې چې څومره خیال ساتلی شي بېشکه جي یو کال اخلو ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه بالکل جناب خیر دی جی خوږ ورور مې څوک دی او د کم ځای نه دی مننه جی مننه ډاکټر صاحب تاسو دواګانې اوري تاسو جی خوږ نوم څه دی او د کم ځای نه جی 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 تاسو نوم څه دی جی نوم راته وایي خپل لقمان جی د کم ځای نه خبرې کوئ جی شیدونه لقمان صاحب خجی تاسو ډاکټر صاحب له چې راغلي وایي څه مسله وه څه بیماري څه وه جی بیماري دا ده چې ډاکټر صاحب دوایي سره خو د ما مسې ناجوړه او ګلې وي ښه جي ښه ما هغه راواستولو کور یو کور والا مې راواستولو مسې مې ښه جي نو مې ته خوراک نو کړی ښه یو میاشت تاسو دوایي سره د هغه ګلې ختمې شوې جی 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 او اوس ورته څه تکلیف نشته لکه څه مسله مشهور ګلې وي ټانسل وخه او جی او اوس ته ډاکټر صاحب دوايي چې وخوړه بالکل کنټرول دی بالکل کنټرول دی پرون مې ټیسټ عام شوګر دی ستاسو دوايي سره خلاصه ده ښه جي ښه زم پورې سهار به زه اعظم ښه جي ښه تاسو د مخکې به تاسو انسولین کول که نه جي او چې ډاکټر صاحب دوايي هم شروع کړه نو هر څه ختم شو بس اوس دوايي هم خلاصه شوې ده او تاسو ټیسټ وکړو سیټلی ښه جي دا خو د عامو خلکو زمونږ هم د ټولو خلکو هم دغه یو ښه لقمان صاحب زمونږ نور اورېدونکي ستاسو غږ اوري ماشوم ټانسل ختم شو د ماشومه ګلې چې بیا خو مکمل ښې شوې که نه جي هغه د خیره ته به دې لاړه یو مې څه خوراک نو کړی ښه جي تاسو دوايي ما تاسو ته راواستل دوی مې وراستولی جی 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 بالکل ها انو ګلې ښې شوي اوس
خوراک شروع او خوراک هم شروع کوم. خجی لقمان صاحب په شیدو کې د کم ځای تاسو جی؟ لقمان صاحب په شیدو کې د کم ځای؟ شیدو کې د کم ځای د محلې هم سنوم دی جی؟ اکوړه خټک سره دی. بالکل. ستاسو هلته کې د ځای نوم څه دی جی؟ خجی ښه ستاسو ډېره مننه کوم. ځان لکه دی والد صاحب نوم څه دی؟ نه پوهېږي. راکړئ. السلام علیکم حاجي صاحب څنګه حال دی؟ وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر دی؟ پاتې میدان خپل پرتوګ هم کم کړی دی او دې دا ځای نه دی چې کوړلې شوي دی کومې وویسته نو چې ځای کوړلې شوي ده نو پاته راځي ده دې به علاج د دې هم غم مه کوه انشاءالله. دا خو دغسې که نه تاسو روغ خپې وړوې علاج له او دا د رنځور هم راوړه دی که نه نو چې څنګه الله پاک نور صحت درکړه د ماشوم ګلې ختم شو ټانسل ستاسو شوګر انسولین ختم. زه شکر دی شکر دی الله صحت درکړي. او دا خپې کې زخم دی که څه مسله ده؟ دا د خپې هغه زخم دی که نه صحیح زه شکر دی تاسو چې دې بیرته صحیح هغه د امریکا کمپنی ده ما تاسو ته لیکلی وي خو هلته ملاوېدي تاسو ته ما یو ځای خیلو ما هلته نه والی یا د امریکا کمپنی وه که نه په نیټ باندې هم شته تاسو ته ما نوم لیکلی و که نه او دا ده چې تاسو او دې بیرته راشئ نو ما ته لږ ځان ښکاره کوي ښه صحیح خیر دی هغه راولې هغې له به م صحیح دا صحیح الله به ښه کړي انشاءالله راولې هغه به م وګورم ښه جي صحیح ما لا ټسټونه راړی دي وړو بولو ښه جي ټیک شئ صاحب ډېره مهرباني الله دې تاسو ټول له نور صحت درکړي شکر دی بس دعاګانو کې یاد ساتئ بس هغه به هم خیر دی خدای ټیک کړي هغه به هم خدای ټیک کړي چې کوم زخمونه تاسو جوړ شوي دي هغه به هم الله ټیک کړي ښه انشاءالله ټیک شئ صاحب ډېره مهرباني خیر دی خو تاسو ته پته ده شوګر تاسو بالکل راوځي ټول تباه کړي که نه ما له خوست رالی کراچۍ سمندر کې مخ مې رسوابۍ ته کړی دی انشاءالله اوس پر ور روان یو بخیر ښه ټیک شئ صاحب ډېره مهرباني الله په امان په مخه انشاءالله. ډاکټر صاحب لقمان صاحب موږ سره د شیدونه او تاسو سره د خبرو ډېر زیات او دا د دې شوګر او مطلب دا د انسولین هغه ختم شو د دې نور چې کوم بیمارانو هم خو شو د بچي ټانسول هغه هم خو شو یو میاشت هغه خوراک نو کړی زړه تبې هغه هم ښه شوله او د دې ګیټۍ کې زخم جوړ شوی دی نو مخکې نه خو پرسو دا کم شوي دي او دردونه هم کم شوي دي برته چې راشي انشاءالله نو زخم بوله خپل ډاکټر صاحب اخیری ساتونو کې مونږ ته او زمونږ د اوریدونکو له بس پیغام ورکول غواړي نو بس الله دې ټول او ببانه کې چې الله پاک ټول چې کوم شفا ورکړي بل د شوګر بیماران خالي توار پرس چې کوم دنو هغه درو بجو له اذان را رسوي او زنانه خويندې چې راځي ځان سره نارینه راولي زه خو لیکچر ورکوم او سلورو غنټو په داس ما یو غنټه کړ دې پای کوم دې خبره وکي کنه وای نه وخت دی یار پلان کې ته بوزو غوا پرانستي دا بيزه بوږي او ماشوم نو چې کوم خلک دنه په لاور په اسلام آباد او په پیښور کې خپې کټکای ګردي دنو باسي په لکون روپۍ دنه اخلي لست سره ځای دلته انتظار کوي
وای نه ته مړ یادي نه ته ژوندې یادي ایسه که چورکې موږ خواږه خواږه شعرونه نو بس هغه دا نو مطلب دا دی الله تاسو ټول سید درکې الله مو هغه چورکان نو ساته او خبردار چې راځي انو ها کله رضای راځي چې کوم نو ما سکنه ماته نه بیماران پاتې شوی دي ملمانه د سوات د چکدرې د بټخېلې د دیر کنه نو مطلب دا دی او چې زنانه نو ځان سره نرنه راولي کنه وخت شي پاتې کېږي چې د کمرې دي تاسو ته بچي روډي بستر ارسه ملاوي یو باین علاوه چې کوم دغه زنانه راځي خويندې نو ځان سره نرنه راولي کنه وخت هم شي نو دا مسله نه کنه او بل خبر دا چې زیارت او جمعه زما ثوابه کې اوس چوټي ویخه ځکه زما نور کلینیک دي هغه لبم ټیم ورکول غواړي کې بټخېله دا سواد کې ان شاء الله ځای کتل دي مانسره شولا مردان کې هم ځای غټو خکو ان شاء الله نو دا په خبر د اسلام آباد نو هغه لبم ټیم ورکول غواړي نو د زیارت او جمعې پر چکم دي نو هغه د مینوال چوټي دا کوي هغه زړه بیماران راځي نو بس هغه زما شاګردان والتوي شاګردان میډیسن اغستې نرسان دي نو هغه به خپل دوی ورکي په اخر کې د پیغام سره چې lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time چې چرته می خادمات سپلی ګلالي ننګيالي بریالي اوس یاد ساتي خپل رور ار جی ډاکټر حکیم حافظ وکاري شاعر او ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار و ډرامه نگار و کالم نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفي لیونی سره هر خالی یعنی د هفتې ورځ د اتونه تر لسو د اتوار شپه تاسو ته پروګرام ملټي ډایمنشنل پروګرام هم جهت هر اړخیز پروګرام اترنګ او د اخره کې د تاسو ټول مینوالو چا چې ډبو غوړیدو چا چې سر بغو غوړیدو چا چې کارونه وکړل چا چې خاموشي ووري ټول مینوالو یو جان مننه او خصوصا د ناصر نواز رول یو جان مننه او د خپل شاګرد رخ الامین چې د دوی په کاپریشن د پروګرام تاسو ته راورسید د الله په امان شپه په خیر کور مودان پاکستان زنده باد پښتونستان پاینده باد مننه ډاکټر صاحب جی قدرمن اوریدونکو د ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب خوږی خبره تاسو اوریدي او چې کم کالز مونږ تراغله مونږ ډیر په ډیټیل سره واغستو ډیټیل سره پاغستو مقصد د دې خبره دا چې تاسو خبر شي تاسو د غي پاتیم ځان سره نوٹ کړئ که تاسو معلومات کول غواړئ نو بهشکه تاسو کول شي قدرمن اوریدونکو د پروګرام په د اخیری ساتونو کې غواړم چې ډاکټر صاحب د کلینیک پتا او د غي د کانټیکټ یا د موبایل نمبر یو واره بیا تاسو ته دریات کم قدرمن اوریدونکو ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب چې د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی که زمون کم رونه خويندې چې په ثوابه جانگیره روډ باندې یا په مردان روډ باندې په دې سیمو باندې په دې کلو کې ژوند کوي او غواړي چې موږ د ډاکټر صاحب نه علاج ترلاسه کو نو جناب د ډاکټر صاحب د کلینیک پته ځان سره نوٹ کړئ جناب هر کله چې تاسو مین ټوپای ثوابه روډ باندې سفر کوئ او تاسو کله د باجا چړای لورسې د دین لغو نمخ کې ورشي او خپل ګ سړخ ته وګورئ نو تاسو ته د محله نواز آباد بورډ په نظر راشي چې خوا کې وسره یو جماعت هم دی مسجد هم دی چې مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نومیږي دغه سره که تاسو وګورئ تاسو ته یو زیړه بنگله په نظر راشي جناب دغه زیړه بنگله چې د نو د ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن صاحب کلینیک ته تاسو الته د علاج لپاره ورتلې شي د دې علاوه زمونږ غرونه خويندې چې کم په ټوپای په ګدون مانسیرا او په غازی په دغه سیمه باندې ژوند کوي نو هغه غرونو ته د لپاره پته داسې ده چې هغه په مین ټوپای صوابه روډ باندې چې زمونږ د غرونه خويندې هر کله د مینای چوک لرو رسید دي نه لګون مخ کې راشي انو دغه ځکه به تاسو ته محله